باران بندېدل د خدای تعالی د ناراضګۍ غټه نښانه ده او غټه علامه ده او د دې څخه معلومیږي چې الله تعالی د دې معاشرې څخه سخترین ناراضه دی نو ځکه چې الله تعالی پر نن معاشره باندې باران نه وري او د باران په باره کې یا د دنیا د نورو معاملاتو په باره کې زموږ یو دعا نه قبلېږي دعا وکړو هغه ولټه وایي که د باران په باره کې وکړو الله ورځي هغه هم لاړ شي که د مریض په باره کې وکړو سر وای مولوي صاحب اعلان وکړ مریض ته دعا سوې د سال مړ د باران خاصو چې الله ورځ راغلی هغه هم لاړ یعنی زموږ یو ځوانان سبا د معاشرې چې کوم کسبن زری دي کتور زری دي کسبن زری دي کپیغلی دي یو دعا نه قبلېږي ته دې پرې یو کړه پیات صلی موسی علیه السلام په دور کې قاتل رااله درې واره موسی علیه السلام سره د ټوله قوم د باندې راوتی ولا تعالی استسقا ورته وکړه خواستونه ورته وکړو چې الله باران وره باران ورول کیږي درې ورځې الله تعالی ورېځم نه راوستي موسی علیه السلام چې په کوم ځای کې الله تعالی سره قایدي الله تورلې چې یا الله درې ورځې دراوته موزستا نبیم او ته د نبی دعا نه رده یا الله درې ورځې مخ خاص درته کړې دعا مې درته کړې ده باران نه وره ورېځم نه راولې ولې یا الله په دې کې د څه حکمت دی الله تعالی ورته وویل چې دا باران زه په دې وجه باندې نه وروم چې ستا په دې مجمع کې دا کم خلک ستا راغوښتي دي په دا کې چغلخور انسان دی په دا وجه زه باران نه وروم یعنی ستا په دې ټوله قوم کې یو چغلخور دی د دا په وجه باران نه وروم چغلخور دا معنا چې منافق د ځان جوړ کړي یو ته وای درل یا بل ته وای نه چې دی وسره ملاوي شي پر لاسو یې مچ کوي او اجي صاحب خدای دې راول او مولوي صاحب ځان پر قرباني منافق شل د نرس بیا نور خبرې کوي دته د دنیا نمبر 1 منافق وای دا الله تعالی دا عبد الله بن ابي بن سلول د منافقانو مشر د منافق سره راپورته کوي دا رقم انسان چې مخه یې وروي په شان د منافق بل وروي نو الله تعالی ټول چې ستا په قوم کې دا رقم چغل خور انسان ستا موسی علیه السلام ورته ویل الله تعالی ورشه موږ د دې مجمع څخه خو الله تعالی ولشه زه د وجه غل خور په وجه باندې باران وروم ته د ماسه چغل خور جوړه زید وروشه ولي الله طریقه راوشه الله تعالی ول طریقه دا سبا سار دا ګره قوم راوغړ شراوی غواړي بیان ورته وکړه پر توبه باندې ورته وګایږي ورته چې ار یو ګناه کوي په کوم ګناه کې ډوبیاست د خپل ګناه څخه توبه وکړي والله تعالی ته پر سجده سي ټول به ماته پر سجده سي دغه سړی چې کم یو دی هغه به د چغل خوري څخه توبه وکړي زما پر تی باندې باران وورم سال موسی علیه السلام ګرځه قوم راوغشتي شرالی موسی علیه السلام توبه په باره کې بیان ورته وکړي مجلس ورته وکړي او بیا ورته ویل چې ټول والله تعالی ته پر سجده سي چې کوم بدکار کې در پکشي د دې بدکار سره والله تعالی ته توبه وکړي دا بدکار پرېږد ټول پر سجده سره دغه چې خورم پر سجده سوي کتاب لیکلی دی هغه منځګر باندې ورې زره دغه سي باران وځي چې ولا د باران رحمت باران وځي چې زموږ ارث دریم سړی څلورم سړی چې غلخوري منافق شیطانی او غیبتونه مې د خدای تر کور دي نه مسلمانان پرېږدو نه علما پرېږدو نه سپینږیري پرېږدو نه سپینسري پرېږدو نه د عزت کورونه پرېږدو شپه ورځ مجلسونه په دې باندې ښایسته کړي یا د مولوي جبار غیبت په مخ راواخ یا د پلانکي عجیب غیبت په مخ راواخ یا د پلانکي د عزت کور ولا دغه غیبت په مخ راواخ په دې کې شپه ورځ را باندې تېرېږي دا به چیز پر موږ باران ورول قسم په خدای چې اوس الله تعالی ډېر مهربان دی چې د بري لاره باندې وري الله تعالی د نبی عليه السلام سره دغه خبره سره کړې ده چې ستا امت زنه بدوم کنه زما دې در په ذات قسم وای چې ګرد په دغه سي خنجران وای چې یو د بل بسر بیردلې الله تعالی دې پر موږ باندې رحم وکړي الله تعالی دې پر موږ باندې ورحمېږي نو دغه کاتسالي چې کومه ذریعه ده هغه دغه ګناهونه باید چې کوم انسان د ګناه ښکار جوړ شوی نو هغه د پاره پکار دي چې ګناه پرېږدي او باید خدای تعالی ته متوجي سي اوس الله تعالی موکره کړی د بیا د موکر نسته د مرګ ما بعد ځکه چې د ګناهو خو ډېر نقصانونه دي چې هغه نقصانونه په دنیا کې مو انسان د نقصان سي په ورځ د قیامت هم د ناکامۍ او د بېعزتۍ او د ذلت ذریعه جوړېږي لہذا دا پاک ډېره ښه موکره کړې ده راسي توبې وکړو او په کلکه الله تعالی ته توبې وکړو د مسخري او د ملنډو توبې نه وکړو په حقیقي توبه الله تعالی ته وکړو که څوک غیبتي د غیبت سبا توبه وکړي که څوک چې غلخور او شیطان او منافق د منافقت او شیطانت او غلخوري باید پرېږدي د مسلمانانو سره باید ښه سلوک کوي داسې د منافقت سلوک نه کوي د یو سره په یوه طریقه بل سره په بله طریقه دا طریقې باید پرېږدو او چې کوم څوک زناکار وي لواطت کوي هغه د لواطت او زناکاري پرېږدي او خصوصا و دې ښځو ته وایم په خواست ورته وایم په زارۍ ورته وایم
چې مرګ او زندګي یو سکند قسم په بالله کا بروسه ستا لہذا د خدای د پاره دغه بې ستري پرېږدئ په لوڅو مخانو باندې په دې کوڅو کې مه ګرځئ د رضا نشم بیزوګیانې جوړې کړي په دا اندازه مه ګرځئ په چادري کې وګرځېږه ضرورت به لرې خود به لرې وځې به په چادري کې ووځه او دې خلکو ته وایم او پلرو ته وایم او مړو ته وایم او زامنانو ته وایم او ورونو ته وایم چې که د چا خور یې که د چا مور یې که د چا ښځه یې باید هغه پر دوی باندې چیش وکړي زیرمه وکړي دا د کورو څخه په لوڅو مخانو باندې نه پرېږدي کنې ورنه هغه یې کډه ورځ روانه ده تېرې ورځ روانه ده یو فوټ ځای دی قسم په خدا که لاسونه لکې شوري مزدۍ ته گی گی وایم دې بعضو کسان ته وایم چې خالي په قبر کې موږ الله تعالی ژوندي کړي عذاب هم نه راکوي څه به کوو چې عذاب هم نه راکوي خالي ژوندی نه کړي چې په دا قبر کې اوس وسېږه عذاب هم نه راکوي هغه د چا په یاد چې د قبر عذابونه سبحان الله خدای تعالی مې دې وساتي نبی علیه الصلاة والسلام تر مرګه پورې پناه وغوښته نبی علیه الصلاة والسلام اللهم اني اعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر دا باندې مې سم تر مرګه پورې ویل چې خدای پاک د عذاب د قبر سم وساتي داسې عذابونه دي د قبر که دغه لار سموي اوس نه مو که دراسې والله تعالی ته په کلکه سره توبه وکړو د هر چا سره په وجود کې یو غلط کاري دغه څخه باید توبه وکړو او په دې ښځو باندې پر بې سترۍ باندې کلک کنټرول ولګوي کنې زما دې د خدای په ځای قسم چې دی و ښځې په وجه باندې به پلار زوی میړه ورور داسې لوی کسان به د یوې ښځې په وجه باندې جهنم ته روان بار بار ما درته ویلي دي خدای تعالی دې پر دې خبرو باندې عمل کولو ته فکر نصیب کړي